جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک دا غوی د زندگی په معمولاتو کې د نفلی روجو معمولم داخل دی او د دې سره سره حضور علیہ السلام مبارک صحابه کرامو ته تعلیم ورکو چې کله میاش نوی شي نو تاسو د میاش دې لومبنه درې ورځې روزه نیسه چې کله میاش نوی شي نو د میاش دې لومبنه درې ورځې روزه نیسه دا تعلیم نبی کریم علیہ السلام مبارک امت تا صحابه کرامو تا تمام امت ته ورکړي دي او حضور علیہ السلام مبارک ورپسې دا تعلیم هم ورکړي دي چې کله ایام بیز راشي د میاش دې دیار لسما سوار لسما پیل لسما دا درې ورځې دام روزه نیسه او جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک با د ایام بیز د روزي نیولو په خپلم اهتمام کو دای په خپلم په معمولاتو کې داخلو د ایام بیز روزه نیول د دین علاوه جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک د عرفی په بارک د روزه د نفلی روزه فضیلت بیان کړي دي یاد په عاشوره په ورځ باندې د محرم الحرام په دغه میاش کې په نهم او په لسم یا لسم او په یو لسم د روزي نیولو فضیلت بیان کړي دي یا د شوال المکرم داغي په میاش کې د شپږ نفلی روزو داغي فضیلت بیان کړي دي اوس جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک چې د نفلی روزه ترغیب او تعلیم امت ته ورکي نو دغه نفلی روزه په خپل نیولې دي دای فقول او په عمل په دوانو طریقو باندې امت ته واضح کړی دي او بیا د دین علاوه عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی چکل نبی کریم علیہ السلام مبارک با وی زما خواتل راغه عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی او بیا به وی حضور علیہ السلام مبارک تاسو کو چې تاسو سره د خوراک سشتا نو امام نبی کریم علیہ السلام مبارک تکل جواب ورکو چې حضرت پکور کې د خوراک سنشتا نو جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک کو فرمایل انی صائم بس زما روزه ده بس نو ګوره د نفلی روزو اهتمام والا ورځ خو جدا دي هغه معمول جدا دي دا غین علاوه چې په کوم ورځ باندې به روزه نه نیولا او کور ته به تشریف راوړو نو د کور کې د خوراک سنشته لري نبی کریم علیہ السلام مبارک په هغه ورځم روزه ونیولا چې دا ورځم زما په روزه کې تیر شي دا ورځم زما په عبادت د روزه کې تیر شي د دې وجنه صحابه کرامو د نبی کریم علیہ السلام مبارک نا دغه تعلیم او دغه درس او دغه عمل زده کړو او به په دې باندې عمل کو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ چکل بکور ترالے نو تپوس پہ اوکو چی آیا کور کې د خوراک سشتا نو چکل بمونگ جواب ورکو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تا چی کور کې د خوراک سنشتا نو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ با جواب کے وی انی صائم یومی هذا د دې ورځې بس زما روزه شو په حق ورځ باندې به روزه اونې ولا دا د نور نفلی روزو د معمولاتو نه علاوه د جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک د زندگی اتباع چې د الله پیغمبرم په دغه موقع باندې روزه اونې ولا نو دا صحابي رسول ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بم په دغه موقع باندې او فرمایل بس زما روزه ده هغه ورځ به نفلی روزه ونیولا نګور شریعت ما او تا حکم عمل د روزي بیان کړي دي که فرض دی او که نفل دی بیا جناب نبی کریم علیہ السلام مبارک هغه په خپل وینا او په عمل سره او خو نو صحابه کرام لومبني مخاطبو
هغه زمانه کې حاضرین لومبني صحابه کرامو اغیم په عمل سره خای چې د خپل شریعت او د پیغمبر اتباع بده سي کې